بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دې صورت د ابتدانا دا ذکر مخکې وشو چې د دې په اولو 15 آیتونو کې د خالصو مؤمنانو مسلمانانو د متقیانو ذکر دی او هغه بیان شو. بیا په دې دوو آیتونو کې د خالص کافرانو ذکر دی چې ښکارا په ښکارا باندې هغوی د دین اسلام مخالفت کو، نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته قسم قسم تکالیف رسول. او بیا د دې دوو آیتونو نه وروستو ومن الناس من یقول د دې ځای نه واخله تر د بلې رکو د ختمېدو پورې دا د هغې کافرانو ذکر دی چې هغې ته منافقان ویلی کېږي. دوی څه دنیاوي غرض په لالچ باندې به د مسلمانانو مجلس کې ناستو او ځان به مسلمان ښکاره کو، خو در حقیقت نه وروستو یې بحث را روان دی. نو دغه دې نه مخکې دا دوه آیتونه دا د خالصو کافرانو دي چې هغه ښکاره په ښکاره باندې هغې نه قرآن مجید منه، نه جنت دوزخ منل، نه نبی علیه السلام د الله رسول منه، نه د مرګ نه بعد ژوندون منه. د هغې خلکو ذکر دی. نو هغې ته قرآن مجید کافران ویلي، کفار ورته ویلي دي. او الله پاک نبی علیه السلام ته دا فرمایي چې دغه خلک چې دا کم په دې خپل کفر کې کلک دي او ښکاره کافر دي، دی په هیڅ صورت باندې ایمان نه راوړي. که ته دوی ته ډېرې زیاتې د جهنم د عذابونو خبرې کې او د جنت د نعمتونو ذکر ورته کې، د جهنم د عذاب نه یری، د قبر د عذاب نه یری، دا یره دې ته ویلی کېږي چې د دې سره شفقت او مهرباني وي. لکه سړی خپل کشر ته وایي، ماشوم ته وایي بچیه دغه ځای ته مه ورځه، دې کې ماران دي. نو دا داسې یرول دي چې دې سره شفقت دی چې دا بچی دی د مار د ټک نه بچ، په دې لار مه ځه، دغلته چې چونکې سپی دی، دا یرول. نو د الله د طرف نه چې انبیا علیهم السلام راځي او هغوی د کمې خبرې نه یرول کوي، نو هغې کې شفقت او مهرباني وي. چې که چرته تاسو نافرماني وکئ نو ګورئ جهنم ته به مو الله واچوي، نافرماني وکئ نو الله پاک به په قبر کې عذاب درکړي. دا یرول دا دغې بنیاد باندې دي. نو الله نبی علیه السلام ته وایي که دوی ته ته ډېرې زیاتې د یرې خبرې کې د جهنم د عذابونو او که نه کې ورته دوی باندې هېڅ قسم اثر نه کوي. ځکه چې ابو جهل، عتبه، شیبه دا د مکې مکرمې غټ غټ مالدار خلک هم او لوی مخالف خلک هم سخت. نو هغې ته به چې نبی علیه السلام کومه خبره وکړه خندا به پورې کوله، ښکاره په ښکاره باندې وی که دا معجزه دې ښکاره که ابو جهل راغی
لاس کې کاڼي راغستی نبی علیه السلام ته وایي که زما په دې لاس کې څه دي او دا دې ووایي چې دا څه دي نو ایمان د باندې راوړم نبی علیه السلام وایي زه ووایم که نه دا ستا په لاس کې چې څه دي دا ووایي وی که داسې وشوه او زما په دې لاس کې چې څه دي دوی ستا د رسالت او ستا د پیغمبرۍ ګواهي ورکړه نو بیا خو دا ټوله مکه مکرمه در باندې ایمان راوړي نبی علیہ السلام هغه کانو ته اشاره وکړه ووایه هغې لکه د انسان د ژبې په شانتي په اوچت اواز وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ابو جهل هغه کاڼي اوچت کړي ځمکې له راپرېښودې وی خدای مو بې خوباسه په تاسو یم جادو د رسول الله مبارک خبرو ته قرآن ته دې ته به دغې بدبختو جادو وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزه وغوښتله بله وی دا سپوږمۍ په منځ دوه ټوکړې کا بیا د باندې ایمان راوړو جبل ابي قبیس مکه مکرمه کې دې طرف ته یو غر دی د څوارلسمې سپوږمۍ وه نبی علیہ السلام د ماسخوتن نه وروستو دې ته وي راشي خلک راجمع شي وی ټول در باندې ایمان راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپوږمۍ ته اشاره وکړه او داسې ګوتې پرې راښ کړه لکه سړی په سوسیز باندې چاړه چاقو راکاږي نو ګوتې پرې راښ کړه هغې کې دراړ پیدا شو نبی علیہ السلام دلته دا لاس هغې کې دننه ورکړه دا سپوږمۍ هلته ده او بیا یې دا لاس داسې کړه نو سپوږمۍ د غر نیمه سپوږمۍ د غر دې طرف ته لاړه نیمه سپوږمۍ د غر هغه طرف ته لاړه دغه بدبخت ووي وی موږ وی که ستا دا جادو په ځمکه چلیږي دا خو په دې اسمان هم چلیږي دا بدبخته خلکو نو الله پاک نبی علیه السلام ته که ته یری او که نه یری خو د دوی دا زړونه داسې شوي دي چې اوس دوی باندې اثر نه کیږي ایمان نه راوړي او د دویم آیت کې دا وایي چې الله د دوی په دې زړونو باندې او د دوی په دې غوږونو باندې مهر وهلی دی دې کې دننه اوس څه ورځي نه لکه څنګه چې سړی یو لفافه یو کڅوړه د کاغذ یا د کپړې یا د څه بنده کي او بیا په هغې باندې د پاسه مهر ولګوي نو د دې مطلب دا دی چې دې ته اوس دننه څه شی نشي ورتلی عامه لفافه چې دې بنده کړه نو شریش پې لګېدلي نو بیا پکې بل څیز دننه نه ورځي که بل څیز پکې دننه ورولي بل کاغذ پکې ږدي نو دا به یا شلې دغه پیون به یې کولاوې په څه طریقه باندې د دې په دې زړه مهر لګېدلی دی د دې په دې غوږونو مهر لګې غوږونه شته خو اورېدل په شان د نه اورېدلو دي لکه زناور ته آواز کوه زناور ته تلاوت کوه زناور ته خبرې کوه هغه په خبرو نه پوهېږي او که پوهېږي نو تاله جواب نشي درکولی نو د دوی دې غوږونو باندې الله مهر وهلی دی یو حدیث شریف کې دا راغلی دي چې کله انسان ګناه وکړي نو د دې ګناه چې دی توبه ونه باسي نو د دې ګناه په وجه د ده په دې زړه باندې یو تور داغ راشي نو بیا بله ګناه وکړي بیا بله ګناه وکړي بیا بله ګناه وکړي نو چې څونه ګناهونه کوي نو دومره تور داغونه به د ده په دې زړه باندې راځي نو آخر به دا زړه په دې تورو داغونو کې مکمل پټ شي نو الله پاک د ده نه د نیک عمل هغه توفیق بیا واخلي یعنی دا نحوست د ګناه دی دا سپیروالی د ګناه دی چې د ګناه د زیاتوالي په وجه باندې بیا سړی نور ګناهونه کوي نیکۍ طرف ته میلان نه پیدا کیږي او چې کله دی په دې خپله ګناه باندې ستومانوي خفی غټ جرم یې کړی خو دی خفه شي چې دا خو ما غلطي وکړه نو الله د توبې توفیق هم ورکړي او د دغې ګناه نه وروستو الله دته د یو نیکۍ توفیق ورکړي دی ورپسې نیکي وکړي او دا علامه علماو لیکلي دي چې دا علامه د دې ده چې سړی بله نیکي وکړي نو د دې معنا دا ده چې خدای پاک د ده مخکې نیکي قبوله کړي مخکې یو نیکي کړي هغه نیکي قبوله کړې ده او که ګناه یې کړي او دی هغې پسې نیکي وکړي دا دې علامه ده چې ده د دې ګناه نه توبه وښکلې ده او دته الله پاک هغه ګناه معاف کړې ده او بیا وایي چې د دې په دې سترګو باندې پردې دي په سترګو مهر نه والی کېږي په سترګو باندې پردې دي
ویني نه نو سترګو باندې ویني خو کوم حقه خبره چې ده د هغې انکار کوي. د نبي علیه الصلاة والسلام بېشماره معجزه هر هغه کار ته ویلی کېږي چې هغه الله د پیغمبر په لاس باندې ښکاره کړي او هغه په اسبابو د دنیا په کارونو په څیزونو باندې نه کېږي، د دنیا په کمالاتو باندې نه کېږي، د دنیا په تجربو باندې چې کوم دی نو هغه نه کېږي. دغې ته وایي معجزه. خلق د هغې د مقابلې نه عاجز وي. نو بېشماره معجزې به دې خلکو ولیدلې، د هغې باوجود انکار به یې کو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره به یې نه منله، هغې ته به یې جادو وي. نو الله وایي داسې خلکو دپاره ډېر لوی عذاب دی. چې الله ورته لوی عذاب ووایي نو الامان، الله دې موږ ته حفاظت نصیب کړي. دې اولو دوو آیتونو کې الله فرمایي ان الذین کفروا، بېشکه هغه کسان چې کافران دي، سواء علیهم برابر ده په دوی باندې، انذرتهم که یری ته دوی لره، ام لم تنذرهم یا نه یری ته دوی لره، لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. ختم الله علی قلوبهم، دا یې وجه ده ایمان ولې نه راوړي، مهر وهلی دی الله تعالی په زړونو د دوی باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې، وعلى ابصارهم غشاوة او په سترګو د دوی باندې پردې دي، ولهم عذاب عظیم او دوی دپاره عذاب لوی دی. ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا بالله، ایمان راوړی مونږ په الله باندې، وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، وما هم بمؤمنین، حال دا دی چې نه دي دوی ایمان راوړونکي. دا د دې ځای نه دا 14 آیتونه د هغې خلکو په باره کې دي چې هغې ته منافقان ویلی کېږي. دا منافقان بیمانه خلکو کافرو دا هم او دا د دې ظاهري کافرو نه زیات بدتر او ناکاره دي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن مجید کې بل ځای الله ویلی دي چې دا منافقان به د جهنم په هغه آخري طبقه کې. نو دا نفاق منافقت دا انتهایی خطرناک سیز دی. نو دغه خلق هغلته کې وو او دا خصوصا یهودو. نو هغوی به دا مقصدو چې مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام نه څه حاصل کړو. ای وجه دا وه چې کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو یو خو ډېر زیات خلک مسلمانان شو، ایمان یې راوړو. روغ کلي او روغې قبیلې هغوی ایمان راوړو، هغوی مسلمانان شو. او بیا د هغې سره فورا جهادونه او جنګونه شروع شو. نو په دغه جهادونو او جنګونو کې به مسلمانانو د کافرانو نه مالی غنیمت اخیسته. اولنی جنګ مسلمانانو ډېر د سختۍ په حالت کې کړی چې هغه جنګ بدر و. مسلمانانو سره هېڅ هم نه و، د خوراک هم ورسره څه انتظام نه و. او بیا وروستو د دې فتوحاتو په وجه باندې چې فتوحات به کېدل، ملکونه به فتح کول، ښارونه او علاقې به فتح کول او ورسره دړادړ خلک مسلمانېدل هم، نو مالی غنیمت شروع شو. او بل دا چې مدینه منوره زرخیزه علاقه ده، هر قسم فصل په مدینه منوره کې کېږي، جوار پکې کېږي، غنم پکې کېږي، شوتل پکې کېږي، کجوري پکې کېږي، سبزیانې پکې بېدریغه چې کوم دی نو کېږي. دا زرخیزه علاقه وه. نو د مدینې منورې خلک صاحب جیدادو چې کوم انصارو مسلمانان، او ورسره هغې زمیندار خلک وو، هغې زمینداري کوله، لوی آمدن به راته. هغې د مسلمانانو چې کوم د مکې مکرمې هغې سره یې نیم کړو. نو مال مسلمانانو ته راتلل شروع شو. نو هغه نبی علیه السلام تقسیمو، کوم چې سرکاري خزانې ته د رسول الله مبارک خزانې ته به راتلل، نو رسول الله مبارک خو د مال سره څه کار نه ساته، د پیسو سره خو یې څه کار نه ساته، سرو زرو سپینو زرو سره خو څه کار نه ساته. یو د ماښام اقامت وشو، نبی علیه السلام مصلی باندې ودرېد او فورا کور ته لاړ. صحابه حیران شو، دا لا څه چلو شو. نبی علیه الصلاة والسلام مصلی باندې ولاړ دی، اقامت وشو او فورا چې کوم دی نو نیت یې ونه تړو، کور ته لاړ. صحابه ولاړ دي،
خاموش صحابو کې دا کمالو چې هغوی به د نبي علیه السلام نه تپوس نه کو په وس سره. نو چې کور ته لاړ نو بس بیا راغی مونځ شو. صحابه تپوس وکړي یا رسول الله څه واقعاتو تاسو ته څه تکلیف و؟ هلته خو دغه فکر به مو سره و چې یاره نبي علیه السلام ته څه تکلیف ورسېد صحیح عاشقانو. هغه وی نه کور کې یوه روپۍ پرته وه او د پیغمبر د شان مناسب دا نه دي چې ورځ تېره شي شپه شروع شي او د هغه په کور کې د روپۍ پرته وي. هغه مې خیراتي کړه نو په دغه وجه باندې په منډه باندې کور ته لاړم. دغه وخت مې یاد شو ما نه هیر شو چې دا روپۍ په کور کې پرته ده یوه اشرفۍ پرته ده یو روپۍ پرته ده. نو زه د هغې خو دا حالت و. نو نبي علیه السلام به هر چاله خلک به راتلل سوال به هم کو موږ له راکړئ سورلی راله راکړه پیسې راله راکړه کجوري راکړه اوړه راکړه غنم جوار راکړه دا به یې غوښتل نو نبي علیه السلام به ورکول. نو دې حالت کې به چې کومه دی دې موقع نه به د منافقانو فایده اخسته نو ځان یې مسلمان ښکاره کړ چې موږ مسلمانان یو نو ناسبو حتی چې د جمع په مانځه کې به هم شریک د جمع په مانځه کې مانځله به هم باقاعده راتلل خو چې کله د جهاد موقع به راله له وروستو خبرې را روانې نو بیا به چې کوم دی چل ول به یې کو یاره موږ ته پته نه وه که موږ خبر وې دا خو ځان مرګ ته تړل دي نو بیا به هلته خو ایمان نه و که د ایمان مضبوطیا خو د صحابه کرامو سره او په ناره خېټه به یې جنګ کو او بغیر د وسلې نه چوکه بیا راغستې وه تبر بیا راغستی و چاړه بیا راغستی په هغې به یې جنګ کو په هغې شه د جنګ کېده خو ایمان مضبوط و نو هغې باندې د تورو او د نیزو مقابله کېدله. نو دې خلکو ته منافقان په دغه وجه ووي چې دې خلکو په زړه کې ایمان نه و دغې دنیاوي لالچ د دنیاوي پیسو او د دې غرض په وجه باندې ایمان ښکاره که نو دې خلکو ته منافقان وي د هغې ذکر الله پاک دا وفرمایه ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا بالله ایمان راوړی مونږ په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځې د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې نه دي دوی ایمان راوړونکي په خوله داسې وایي چې مونږ ایمان راوړی یخادعون الله دوکه کوي دوی د الله سره والذین آمنوا د هغه کسانو سره چې مؤمنان دي وما یخدعون او دوکه نه کوي دوی الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره وما یشعرون او دوی نه پوهیږي د الله سره څوک دوکه نشي کولی خو دوی په خپل خیال کې لګیا دي چې دا موږ کومه طریقه اختیار کړې ده نو دا موږ الله له دوکه ورکوو چې یاره زه خلکو ته وایو چې موږ ایمان راوړی موږ مسلمانان یو او ګوره لا دا بیا هم یو بل سره خندانۍ کولې چې مسلمانان هم دوکه کړه اینه پیسې مو ترې واغستې اینه غنم جوار هم ترې واغستل دا مدن هم ترې حاصل کړ او الله به هلته د هغې په مقابله کې وحي راولېږله د دوی هغه منافقت به ورته ښکاره کړه چې دی پلاني منافق دا ویلي پلاني منافق دا ویلي دا خبره به یې چې کوم دی نو ورته ښکاره کړه نو دوی به دغه خبره کوله چې مونږ د الله سره دوکه نو دوکه د الله سره نشي کولی خو دا کار د دوکې دی دا طریقې چې کوم دی د دوکې ده د هغې هغه دوکه هغه به الله ښکاره کړه کله به یې مونږ د مسلمانانو سره مسلمانانو دوکه کړو اوس هم چې په دې بعضې خلکو کې دا کاروباري خلک هغه داسې دوکهباز خلک کې نو هغې وایي سړی مې سټ کې وو سړی سټ کې نه دی والی ځان دې سټ کې وو ځکه چې سړی دې سټ کې وو خو دوکه دې وکړه نو خپل مال دې پې حرام کړ ګناهګار دی که ځان نو دا به هغې د څه وي الله مو دوکه کړه نعوذ بالله مسلمانان هم دوکه کړه نو مسلمانان به دوکه کېدل دې کې شک نشته خو یقینو چې دا ښه خلک دی ایمان یې راوړی دی خو الله پاک به د دوی هغه نفاق ښکاره کړ نو هغه دوکه به هم چې کوم دی نو مسلمانانو ته ښکاره شوله او دارنګې په خپله الله ورته وفرمایل چې دوی بل چا له دوکه نشي ورکولی ځان له دوکه ورکوي دا ته چې بل له دوکه ورکوې دا په حقیقت کې ځان له دوکه ورکول دي نو ایمان دې خپل کړی دوی کړی خو دوی پوهېږي نه چې دا ځکه چې دې وخت کې لا دوی عذاب نه میلاویږي دا سزا چې ورته میلاویږي دا به د مرګ نه بعدي دا به قیامت کې نو دې وخت کې چې کوم دی نو دې په دې ژوند کې مطمئن دي چې موږ یو څه بل څه حاصل کړه نو دا یو فرمایل چې یخادعون الله
اوس د دې معنا موږ دا کو دوکه کوي دوی د الله سره د دې اصل معنا دا سره چې معامله د دوکې کوي دوی د الله سره یعنی ظاهر شکل هغه د دوکې جوړي خو آسان معنا یې موږ داسې کوو یخادعون الله دوکه کوي دوی د الله سره والذین آمنوا د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی مسلمانانو سره وما یخدعون او دوکه نه کوي دوی الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره وما یشعرون او دوی نه پوهېږي دوی په دې خپله دوکه په دغه ګناه نه پوهېږي فی قلوبهم مرض په زړونو د دوی کې مرض دی د دې مرض نه مراد دا ظاهري بیماری نه چې ته به د ټوخی دی د دې مرض نه مراد د منافقت د نفاق مرض دی او هغه نفاق هغې په وجه انسان د بل نو دوی به د مسلمانانو سره حسد کو مسلمانانو ته په ښه نظر نه کتل نو دا حسد انسان تباه کوي د انسان بدن هم تباه کوي او د انسان عمل هم تباه کوي هغه داسې چې دا حسد سړی د بل سره کوي نو حدیث شریف کې راغلي د ده دا نیکۍ داسې سوځي لکه په اور باندې چې خشاک سوځي ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب دا نیکۍ داسې سیزي لکه اور چې وچ خشاک سیزي نو دی بیماری او دا سات په سات سیوا کیږي زادهم الله مات کا الله دوی لره بیماری ول نورم سیوا کړل دا چې څومره مسلمانان زیاتی کیږي څومره مسلمانانو ته مال او دولت راځي او څومره مسلمانان تعداد سیوا کیږي نو د دوی هغه بیماری د حسد د بغض هغه نورم چې کوم دی نو ور سیوا کیږي ولهم عذاب علیم دوی د پاره عذاب دردناک دی بما کان په سبب د هغې چې دوی دروغ وي د پخوانه دوی په دروغو کې اخته دي د دې په وجه باندې دوی دپاره دردناک عذاب دردناکي خو چې الله دې عذاب ته دردناک وي نو معنا دا چې دا به ډېر زیات سخت دي د کافرانو دا ویلي خالص کافران ولهم عذاب عظیم دوی دپاره لوی عذاب دی او د منافقانو دپاره وی ولهم عذاب علیم دوی دپاره دردناک عذاب نو عذاب خو عذاب دې ته وی چې یعنی یو چاله ته سزا ورکې جیل کې واچې وهي ټکیي او بیا هغې کې په خپله هغه درد موجود دی به خوږېږي نو یو سړی چې کوم دی نو بېعزته کوي د هغه زړه به دردمن کېږي نو او د هغې سره الله ورته وایي عذاب علیم دردناک عذاب نو چې خدای ورته دردناک وي نو دا به ډېر خطرناک عذاب وي الله دې موږ ته بچ کړي دې دې پورې بس دی ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کافران دي سواء علیهم برابر د په دوی باندې انذرتهم که یری ته دوی لره ام لم تنذرهم یا نه یری ته دوی لره لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ختم الله الله تعالی علی قلوبهم په زړونو د دوی وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی وعلى ابصارهم او په سترګو د دوی غشاوة پرده ده ولهم عذاب عظیم او دوی دپاره عذاب لوی دی ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا بالله ایمان راوړی مونږ په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځې د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او نه دي دوی ایمان راوړونکي یخادعون الله دوکه کوي دوی د الذین آمنوا او د هغه کسانو سره چې مؤمنان دي وما یخدعون او دوکه نه کوي دوی الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره وما یشعرون او دوی نه پوهېږي فی قلوبهم مرض په زړونو د دوی کې مرض دی د نفاق مرض نو زیات که دوی لره الله تعالی مرض عذاب بما كانوا یکذبون دا هغې چې دوی دروغ وي صدق الله العظیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه